أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 187. احل لکم حلال کړل شوي دي لکم تاسو د پاره لیلة الصیام د روجو په شپه کې الرفث کوروالی یعنی جمع. د دې آیات شأن نزول دا دی او د احل لکم لیلة الصیام الرفثون دا معلومیږي چې مخکې الله پاک جل جلاله حکم چې و چې سړی به روژه ماته کړله نو د هغې نه وروستو به د خوراک څښاک کولی شو، د به خپلې بیبي سره جما کولی شوه تر هغې پورې چې تر څو پورې به دې اوده شوې نو چې څه ټیم به دې اوده شو نو چې کله به سترګې به اوده به شو سترګې به وغړېدې نو د روژه به چې کوم دی شروع شوي د کوژه به ختمه شوله، خوراک سکاک او جما د دې اختیار به ختم شو، د به دغه ټیم نه روژه شروع شول. ماښام چې کوم دی نور به پرېوتو د غروب آفتاب نه وروستو به د روژه ماته کړله، د هغې نه وروستو چې څه ټیم به هم دی اوده شو نو بس د روژه به د اوده کېدو سره چې کوم دی شروع شوه. نو د اوده کېدو نه وروستو د بیا نه خوراک کولی شو نه به اسکاک کولی شو نه به خپلې بیبي ته ورنږدې کېدلی شو. نو برا ابن غازب رضی الله عنه روایت کی بخاری شریف کی حدیث دی چې قیس بن صرمه انصاری رضی الله عنه یو زمیدار سړی و، بار مزدوری کوله، نو بار ټول ورځ چې کوم دی په روژه کې کار وکړو او چې کله ماښام راغی نو خپلې بیبي ته یې وی سره وړه چې روژه پې ماته کړمه اخرم. نو بیبي ورته وی چې کور کې خو څه نشته زه تا رسه بندوبست کومه. نو بیبي بهر ووتله او د چې کوم دی ستړې ستومانو سترګې پټې شول. چې بیبي راله خوراک مراک یې تیار کړو راوړو نو دا قیس بن صرمه رضی الله عنه دی اوده شوی. نو بیبي خفه شوله، دی په خپله باندې چې کله راپاڅېد نو ډېر زیات خفه و ځکه ټوله ورځ چې کوم دی کار کړی و، ټوله ورځ سخته تېره کړې وه په لوږه باندې، او چې کله ماښام شو نو په هغه ټایم کې چې کوم دی ډوډۍ نه وه خوراک نه و، نو چې بیبي ورله چې کوم دی د بهر نه راوړو او بیا تیاره و نو په هغې کې ډېر ټایم لګېدلی و نو دی اوده شوی و، د بیا روژه شروع شو. نو چې کله ماسپښین شو نو ماسپښین کې دی په کار کې لګیا او بېهوشه شو. نو په هغې باندې الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کړو. او دغه رنګې د بعضې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نه د شپې د خپلو بیبیانو ته ورنږدې شو، لکه حضرت عمر رضی الله عنه او دغه رنګې کعب بن مالک رضی الله عنه دغه شان نور صحابه کرام نو هغې نه دغه لعزش شوي خپلو بیبیانو ته د شپې ورنږدې شو د خوب نه وروستو. نو په دې باندې الله پاک جل جلاله دا آیتونه نازل کړل چې احل لکم لیلة الصیام الرفث، حلال کړي شو لکم ستاسو دپاره لیلة الصیام د روژو په شپه کې الرفث کوروالی الی نسائکم خپلو بیبیانو سره. نو د احل لکم نه دا معلومیږي چې دا مخکې چې کوم دی حرامو د شپې بیبیانو سره کوروالی خوراک سک حرامو، خو د دې وضاحت چې کوم دی قرآن مجید کې نشته دی، مطلب د دې باره کې آیات نه دی نازل شوي چې دا کوروالی یا د خوراک سکاک دا د اوده کېدو سره او بیا چې کوم دی حرام کېدلو. خو دا د نبي علیه السلام صحابه کرامو ته حکم کړی چې تاسو به چې کله اوده شوئ د هغې نه وروستو بیا ستاسو به روژه چې کوم دی شروع کېږي. نو د دې نه معلومه شوله
چې سنت د قرآن مجید په آیات سره منسوخ کیږي ختمیږي. نو دا د قرآن حکم نه دی، خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته حکم کړو. نو احل لکم حلال کړی شو لکم تاسو د پاره لیلة الصیام د روجو په شپه کې الرفث کوروالی. الرفث عامه معنی چې کوم دا چې کله خپل ښځه او خاوند دواړه یو بل سره د شهوت خبرې کوي یا د شهوت پوره کولو دپاره سو کار کوي، نو دې ته چې کوم دی رفث ویلی شي. خو دلته کې په اجماع د ټولو مفسرینو د الرفث نه مراد دلته کوروالی دی، جماع ته مراد ده. دلته کې احل لکم حلال کړی شوي دي لکم ستاسو دپاره لیلة الصیام د روجو په شپه کې الرفث کوروالی یعنی جماع الی نسائکم خپلو بیبیانو سره. هن لباس لکم دا ستاسو دپاره لباس دی، دا ستاسو دپاره جامې دي. وانتم او تاسو لباس لهن تاسو لباس وانتم او تاسو لباس تاسو جامې لهن د دې بیبیانو دپاره. ان دا بیبیانې ستاسو دپاره کپړې دي او تاسو د دې بیبیانو دپاره کپړې. څنګه چې په کپړه باندې انسان خپل ځان بچ کړي د یخنۍ او د ګرمۍ نه، دک رنګې انسان په بیبي سره د ګناه نه بچ کیږي. بیبي دا په خپل خاوند سره د ګناه نه بچ کیږي. څرنګه چې په کپړه باندې انسان پټیږي، نو دک رنګې ښځه په خاوند باندې پټیږي او خاوند په ښځه باندې پټیږي. او دغه رنګې چې څنګه انسان غیبونه عورت دا چې کوم دی په کپړې سره پټ وي، نو دک شانتې به ښځه د خپل خاوند غیوب دا چاته نه بیاني او خاوند به د خپلې ښځې غیوب چاته نه بیاني. بعضې خلک د خپلو بیبیانو خبرې په خپلو ملګرو کې کوي، دا سخت ګناه دی، دا ډېره بې غیرتي ده. دغه رنګې بیبي ته هم دا حکم دی چې دا به د خپل خاوند خبرې د ښځې او د خاوند چې کومې جدا خبرې دي دا به خپلو ملګرو ته نه کوي. او دغه رنګې سړي ته هم دا حکم دی چې سړی به د خپلې بیبي خبرې چې کوم د دې خپلې خبرې دي ځان له هغه به چې کوم دی خپلو ملګرو ته نه کوي. دا سخت ګناه دی. نو څنګه چې په جامه سره انسان پټیږي، دک شانتې په خپلې بیبي سره نارینه پټیږي. نو د بیبي چې کومې خبرې دي دا به نارینه بار خپلو ملګرو ته نه کوي او د خاوند چې کومې خبرې دي دا به زنانه بار. نو الله پاک وی لباس لکم وانتم لباس لهن الی نسائکم هن لباس لکم دوی لباس جامې دي کپړې دي لباس دی لکم ستاسو دپاره. وانتم او تاسو لباس کپړې یې لباس لهن د دې زنانو دپاره. علم الله الله پیژني الله پوه دی انکم چې بېشکه تاسو کنتم تختانون تاسو خیانت کولو انفسکم په خپلو ځانونو کې. د کومو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نه چې د شپې حکم لا نو راغلی احل لکم لیلة الصیام الرفث، د دې نه مخکې هغوی د خپلو بیبیانو سره د خوب نه وروسته میلاو شوي وو. په هغې کې حضرت عمر رضی الله عنه وو او دغه رنګې کعب بن مالک رضی الله عنه او نور صحابه کرام وو. نو الله پاک ورته وفرمیل علم الله الله پاک پوه دی انکم چې بېشکه تاسو کنتم تختانون خیانت کولو انفسکم د خپلو ځانونو سره. فتاب علیکم پس رجوع د رحمت وفرمیله. فتاب پس رجوع د رحمت وفرمیله الله پاک علیکم په تاسو باندې، یا فتاب علیکم الله پاک ستاسو توبه قبول کړله. وعفا عنکم او الله پاک جل جلاله وعفا او معاف کړو الله پاک عنکم تاسو. وعفا او الله پاک معاف کړی عنکم تاسو. الله ستاسو هغه ګناه چې کومه وه هغه الله پاک معاف کړله. نو صحابهونه لازش شوي دي، خطایانې دې شوي دي، خو الله پاک ورته معاف کړي دي. دې نه وروستو د صحابو باره کې قیل او قال کول دا چې کوم دی جایز نه دي. ټیک ته د هغې نه غلطۍ شوي دي او صحابه چې کوم دي دا مغفور دي، دی بخلي شوي دي. او انبیا چې دا معصوم دي، هغې الله د ګناه نه بچ ساتلي دي. اهل سنت والجماعت عقیده ده په دې کې چې صحابه چې کوم دي صحابه دا مغفور دي، دا بخلي شوي دي. او انبیاء علیهم السلام چې دا معصوم دي، دی الله بچ ساتلي دي د ګناه. نو فتاب علیکم توبه قبول کړه الله پاک ستاسو. وعفا عنکم او معافي کړی تاسو. فالآن پس وس باشروهن تاسو مباشرت کوئ، تاسو جما کوئ د خپلو بیبیانو سره. وبتغوا او تلاش کوئ او لټوئ او طلب کوئ ما هغه څه کتب الله چې لیکلي دي الله پاک لکم ستاسو دپاره. تلاش کوئ اولاد
اولاد تلاش کوي. دینه معلومیږي چې د خزي او د خاون د دې مطلب صرف دا نه دی چې د یو بل خواهشات پوره کړي، بلکې د دې ډیر لوی مقصد دی چې هغه اولاد پیدا کول دي. وبتغوا تاسو تلاش کوئ ما هاسو كتب الله چې لیکلي دي الله، چې مقرر کړي دي الله لکم ستاسو د پاره، یعنی اولاد الله پاک ستاسو لیکلي دغه اولاد تلاش کوئ. وکلوا خورئ او وشربوا او سکئ حتی تر دې پورې یتبین چې ښه واضح شي لکم تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین مزي هغه سپین تار من الخیط الاسود د هغه تور تار نه من الفجر چې فجر دی. دا آیات دا من الفجر بیا وروسته یا نازل شوی، کله دا آیات نازل شو چې حتی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. الله پاک فرمایل تاسو خورئ او سکئ حتی تر دې پورې یتبین چې ښه واضح شي لکم تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین مزي من الخیط الاسود دغه تور مزي نه، د تور مزي نه د سپین مزي چې کوم دی دا ښه واضح شي. غدی بن حاتم رضی الله عنه صحابي دی چې کله دا آیات واورېدو دا آیات نازل شو نو داغه د خپل بالغ لاندې یو تور مزي کې خود یو سپین مزي کې خود او خوراک پک او اسکاک پک او ټیم پټیم به وته قتل چې یاره دا سپین مزي ځکه چې کمره کې خو تیاره وه نه سپین مزي ښکارېدو نه تور مزي ښکارېدو ان د دواړو وضاحت راتلو. نو ټوله شپه یې تېره کړله چې سهار سبا شو او بار راووتو نو بار چې کوم دی سبا راختلی و. نو دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله الله پاک فرمایي چې سپین مزي تر هغې پورې خورئ سکئ چې تر کومې پورې دا سپین مزي ښه واضح نه شي د تور مزي نه. نبي ما خو ټوله شپه چې کوم دی روڼ کړه خوراک اسکاک به مې کوو مزو ته به مې کتو او هغه چې کوم دی د هغې وضاحت نه راتلو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وي د ما د بالښت ته لاندې خو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ستا را بالښت خو ډېر لوی دی، وي د دې نه خو مراد اسمان دی من الخیط الابیض د ابیض مزي سپین مزي د دې نه مراد سبا راختلی دي او تور مزي د دې نه مراد شپه ده چې د دې شپې نه دا سبا بالکل راښکاره شي. لکه یو صبح کاذب دی د اسمان په دې کنارو باندې نری نری رڼا خوره شي، د هغې نه وروسته بیا بالکل صحیح رڼا خوره شي. د ړومبې صبح کاذب دی دروغجن سبا ورته وي او دا دویم چې بالکل واضحه شي دا رڼا نو دې ته بیا صبح صادق وي رښتونی سبا. د دې نه خو مراد دا دی چې صبح صادق راوخیږي. د دې نه خدا نو بیا جبریل علیه السلام راغی او صرف من الفجر ټکي راوړو. الله پاک د دې من الفجر ټکي دپاره دوباره جبریل علیه السلام راولېږو او دا ټکي نازل کړو چې من الفجر. نو صحابه او عرب چې کوم ډېر فصیح او بلیغ په عربی باندې پوهېدلو مو قرآن د هغې په ژبه کې هم نازل خو د هغې باوجود د قرآن تفسیر یې په خپله سره نه شو کولی تر څو چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وضاحت نه وکړ. بعضې خلک وایي چې قرآن موجود دی چې قرآن موجود دی نو حدیثو ته ساجت دی نو موږ وایو په قرآن به پوهېږې څنګه؟ حدیث دا خو د قرآن مجید تفسیر دی، په قرآن خو ته په خپله باندې نه شي پوهېدی، د نبي علیه السلام په حدیثو وپوهېږي. نو چې کله در سره حدیث نه او قرآن وایي نو کندې ته به غورځېږي چې په حدیث سره تفسیر نه کوي که نه نو بیا به کندې ته غورځېږي. نو صحابي دی هغه په خپله تفسیر نشي کولی. الله چې کوم دی سبا یاد کړی دی او الله د شپې نه سبا راایستل چې کوم دی فرمایلي دي او د ځان سره د چې کوم دی د مزي او تارونه ځان سره ایښي دي یو تور تار یو سپین تار. چې صحابي تفسیر نشي کولی د دې زمانې کس په څنګه تفسیر وکړي تر څو پورې چې د حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی تر دې پورې یتبین چې ښه واضح شي لکم ستاسو دپاره الخیط الابیض ابیض سپین ته ویلی شي الخیط مزي ته ویلی شي تار ته ویلی شي لکم الخیط الابیض لکم چې ستاسو دپاره الخیط الابیض هغه سپین مزي من الخیط الاسود د تور مزي نه من الفجر یعنې د سبا نه چې د سبا دا داسې دی چې الخیط الابیض من الفجر چې هغه سپین مزي د فجر چې کوم دی ښه واضح شي من الخیط الاسود دا هغه تور مزي نه چې شپه ده یعنې چې د شپې نه د سحر ښه واضح شي صبح صادق راوخیږي تر هغې پورې تاسو خوراک او څښاک کولی شي. بیا فرمایي ثم اتموا الصیام ثم بیا اتموا الصیام تاسو پوره کوئ روژه یا روجې الی اللیل تر شپې پورې دا روژه ورسوئ چې صبح صادق راوخیږي بیا به خوراک څښاک نه کوي بلکې د دې نه مخکې به روژه بنده احتیاطاً 3-5 منټه مخکې به روژه بنده کړي بیا به خوراک څښاک نه کوي تر څو پورې چې اذان نه شوي غروب آفتاب نه شوي الی اللیل
تر شپې پورې به خوراک نه کوي. ولا تباشروهن او اوس پسې الله پاک جل جلاله د اعتکاف حکم بیانوي. ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوئ، تاسو جما مکوئ د دوی سره، چا سره؟ د خپل بیبیانو سره. وانتم عاکفون او په دې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جمعاتونو کې، په مسجدونو کې، تر هغه پورې چې تاسو په دې حال کې چې تاسو په جمعات کې اعتکاف کوونکي نو بیا د خپل بیبیانو سره تاسو جما نشئ کولی. نو ګوره ډومبې د روژې دپاره خو چې کوم دی هر څه آزاد شو، د شپې په روژه کې د بیبي سره جما هم کولی شي، خوراک او اسکاک هم کولی شي، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تر څو پورې چې سبا نه راختلی، تر دغه ټیم پورې هر څه آزاد دي. خو د معتکفینو دپاره چې کوم خلک په اعتکاف کې ناست وي، خوا کو اعتکاف نفلی وي یا سنت مؤکده وي علی الکفایه، کم چې په روژه کې خلک کوي، یا د نظر اعتکاف وي، نو په دې ټولو کې بیبي سره چې کوم دی کس نشي میلاوی دی، دا ممنوع دي. د خپل بیبي سره په حالت د اعتکاف کې څوک نشي میلاوی دی. البته خوراک او اسکاک اجازت ورته شته دی، خو د خپل بیبي سره نشي میلاوی دی. نو دا د اعتکاف حکم الله پاک جل جلاله فرمایي. اعتکاف ویل شي په یو ځای کې مطلق ناسته ته، دې ته اعتکاف ویل شي. او د قرآن او د سنت په اصطلاح کې د مخصوص شرایطو سره په جمعات کې کېناستو ته دې ته چې کوم دی اعتکاف ویل شي، په جمعات کې کېني. نو الله پاک جل جلاله دلته فرمایي چې دا نور خبره هم د آزاد کو، خو چې کوم د جما حکم دی نو دا صرف د اعتکاف د پاره دی چې په اعتکاف کې جما نشي کولی، په حالت د اعتکاف کې. ثم بیا اتم الصيام، تاسو پورا کوي روزي ال الليل تر شپې پورې. ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوئ د دوی سره. وانتم عاکفون او چې تاسو په دې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي، وانتم او په دې حال کې چې تاسو عاکفون اعتکاف کوونکي فی المساجد په جمعاتونو کې. تلک حدود الله، دا د الله پاک حدود دي. فلا تقربوها، دې ته نږدې مو ورځئ، تاسو نږدې مو ورځئ دې ته. نو دا کوم خبره چې الله پاک جل جلاله وفرمایلي، نو الله پاک پسې وروسته وفرمایل چې دا د الله پاک حدود دي، دې ته نږدې مو ورځئ، مطلب احتیاط وکړئ. د دې وجې نه، د دې احتیاط ته وجې نه په روژه کې غړغړه کول دا مکروه ګرځېدلي دي، چې هسې نه کیدای شي توبه تېرې شي. دغه رنګې خپلې بیبي سره نږدې کېدل، هغې سره د شهوت خبرې کول، نو دا خو جایز دي په عامو ورځو کې، خو په روژه کې دا مکروه ګرځېدلي دي. ځکه چې تلک حدود الله فلا تقربوها، دې ته نږدې مو ورځه. مطلب کو ته د بیبي سره خبرې کوې، هسې نه چې په جما سره چې کوم دی ته مجبوره شي، یا ستا زړه کې شهوت په تا باندې غالب شي او ستا نه جما چې کوم دی وشي، دې ته به نږدې نه ورځئ. د دې وجې نه حالانکې د بیبي سره په خبرو کې څه چل نشته دی، خو د دې روژې د وجې نه چې هسې نه په دې روژه کې حلال حکم دی، دغه په روژه کې الله پاک حرام کړی دی. او دویمه خبر ذهن ته دا راځي، ګوره یو سړی به الله چې کوم دی د حرامو نه بچ کېږي، یو سړی به الله د الله پاک جل جلاله د دین تابعدار جوړېږي چې دې سوچ وکړي په دې روژه کې چې ګور روژه کې الله پاک جل جلاله کوم حلال څیزونه دي، حلال هغه در باندې حرام کړي، خوراک اسکاک دا حرام څیزونه دي، حلال څیزونه دي، خو الله پاک وی روژه کې به نه خوري، بند کړي دي در باندې. بیبي سره میلاوېدل حلال څیز دی، خو الله پاک وی نه به خوري. نو ګوره حلال څیز الله پاک په دې روژه کې چې کوم دی حرام کړی چې دا به نه خوري. نو بیا چې کوم حرام څیز دی خو په طریقې اولا باندې حرام دی. او دویمه خبره چې دا 12 میاشتې مونږ کوم حرام څیزونه کوو، غیبت کوو، چغلي کوو، دروغ وایو، نو چې څنګه په دې روژه کې الله پاک کوم څیزونه حلال دی حرام کړي دي د هغې نه بچ کېږو، نو دقه شان په 12 میاشتو کې مونږ د حرامو څیزونه چې کوم دی بچ شو. لعلکم تتقون، الله پاک وی د روژې دې لپاره تاسو تقوادار جوړ شئ. نو دلته الله فرمایي چې تلک حدود الله، دا د الله حدود دي. فلا تقربوها، فلا تقربو، پس تاسو منځدې کېږه ها دې ته، د الله د حدود د نږدې مو ورځئ. کذالک دغه رنګ یبین الله، بیاني الله پاک آیاته خپل آیاتونه، خپل نښې للناس د خلکو دپاره، لعلهم یتقون دپاره دی چې دوی تقوادار شي، دوی بچ شي. احل لکم، حلال کړي شوي دي، لکم ستاسو دپاره، لیلة الصیام د روجو په شپه کې، الرفث کوروالی جما، الی نسائکم خپلو بیبیانو سره، هن لباس لکم، هن دوی لباس دی جامې دي، لکم ستاسو دپاره، وانتم او تاسو لباس جامې کپړې لهن د دوی دپاره، د خپلو ښځو دپاره. علم الله،
پوی دی الله انکم چې بشک تاسو کنتم تختانون تاسو خیانت کولو انفسکم خپل ځانونو سره فتاب علیکم پس توبه قبول کړل استاسو الله پاک فتابا پس توبه قبول کړه الله علیکم استاسو یا فتابا پس رجوع د رحمت وکړه الله پاک علیکم پتاسو باندې وعفا عنکم وعفا او غم معاف کړه الله پاک معاف کړو عنکم تاسو وعفا او الله پاک معاف کړه عنکم تاسو فالآن پس وس باشروهن تاسو مباشرت کوي دلته کې د صحابهونه د خپل بیبيانو سره جما شي و نو الله پاک وته فرمایي تاسو په خپل ځانونو باندې نفسونو سره چې کوم دی خیانت کوونکی وي فتاب علیکم الله پاک تاسو ګناه معاف کړل کوم چې تاسو کړی دا هغه الله پاک معاف کړل وعفا عنکم تاسو الله پاک معاف کړل فالآن باشروهن فالآن پس وس باشروهن تاسو جما کوي د هغوی سره وبتغو او تلاش کوي طلب کوي ما هغه سو كتب الله چې لیکلي دي الله پاک چې مقرر کړی دي الله پاک لکم ستاسو د پاره یعنی اولاد ته مراد ده سو پر الله پاک اولاد دا کړی دي نو هغه نیت باندې جما کوي وکولو او خره وشربو او سخه حتی تر دې پورې یتبینا چې خوازی خشي لکم ستاسو د پاره الخيط الابيض اغه سپین مزي من الخيط الاسود دغه تور مزینه من الفجر د فجرنا ثم اتم الصيام ثم بیا اتم الصيام ثم بیا اتم تاسو پورا گئے الصيام روجا الى الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوي تاسو جما مکوي د دوی سره وانتم عاکفون په دې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جمعتونو کې تلک حدود الله دا حدود د الله دی فلا تقربوا پس تاسو منځ کېږئ هادي حدود ته کذالک دغه رنګ یبین الله بیانی الله پاک آیاته خپل نخي للناس د خلقو د پاره لعلهم يتقون د پاره دوی چې دی بچ شي دي تقوادار شي احل لكم حلل کړي شوی دي تاسو د پاره ليله الصيام د رجوع پشپه کې الرفث کوروالي الى نسائكم خپل بیان سره هن لباس لكم دوی تاسو د پاره جامه ده وانتم لباس لهن او تاسو د دوی د پاره جامې علم الله پوی دی الله پاک انکم کنتم تختانون چې بشک تاسو خیانت کولو انفسکم خپل ځانونو سره فتاب علیکم بس توبه قبول کړه الله پاک تاسو وعفا عنکم الله پاک معاف کړئ تاسو فالآن باشروهن پس وس تاسو مباشرت کوئ د دوی سره نه دی خپل بیانو سره وبتغو تلاش کوئ ما هغه سو كتب الله چې لیکلي دی الله پاک چې مقرر کړی دی الله پاک لکم تاسو د پاره وکولو او خورئ واشربوا او اسکئ حتی تر دې پورې یتبین چې خوازی غشي لکم الخيط الابيض تاسو د پاره غسپین مزي من الخيط الاسود دا غتور مزینا من الفجر د فجرنا ثم اتم الصيام بیا تاسو پورا کوي روجا ال الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوي د دوی سره تاسو جما مکوي د دوی سره وانتم عاکفون او په دې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جمعتونو کې تلک حدود الله دا حدود د الله دی دا حدونه د الله دی فلا تقربوها پس تاسو منځ دی کېږئ د حدونو ته کذالک دغه رنګ یبین الله بیانوي الله پاک آیاته خپل نهي للناس د خلقو د پاره لعلهم يتقون د پاره دی چې دوی بچي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون رازش لحظمون بي وارا طول گناهنا معاف کی خدای سمونگو اوی سمو وورد الإله العالمين طول خالص تخبل رضا و گرزه الله بخبل دربار کی قبول و منظور کی الہ العالمین مون ډیر کمزوري ضعیفان یو الله مون سره خپل مدد او نصرت شامل حال کی څومره مرګر راځي الله مون ټول ته د قران فوها د قران فهم راکي الله مون ټول په قران مجید باندې صحیح پوها کی الہ العالمین مون ټول ته په قران مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکي الہ العالمین د مرګور کی څومره بیماران دي ټول ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورکي یہ کورونو کی بیماری دی الله هوی ته صحت کامله عاجله مستعمره ورکي الہ العالمین څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کی الله څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کی الله څومره خلق مصیبتونو کې گیر دي مصیبتونو نه آزاد کی الله څومره خلق به اولاد د نیک او صالح اولاد ورته ورکي الله العالمین د کوم خلق رزق لن تنگ دی رزق فراخ کی الہ العالمین څومره حق بندیوان دي د بند نه ذات کی
الله دې حاضر مجمع ټول مغفرت او فرمای. الله دې قرآن مجید د برکت زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین دې کې څه قسمه حاجتونه د چا په زړونو کې پټ ارمانونه الہ العالمین جایز ارمانونه د ټول مسلمانانو پوره کړه. الہ العالمین په زړونو باندې ته عالم چې چا په زړه کې کم جایز ارمان دی الہ العالمین په خپل قدرت او طاقت سره ول پوره فرمای. الله ز ټول خاتمه بالخير او بالایمان کې وخت ځن کړن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټول دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول